हेलो अस्सलाम वालेकुम। السلام عليكم يا لفان بي. वालेकुम अस्सलाम। زه تربیه ټکر زیر شاه بابو خبرې کوم، تاسو سلام کوم. ډیره مهرباني جی هرکلی درته یم. سلام نه پس دا خبره کوم جی جی چې دا ډېر لوی کمال دی حکومت کړی دی په خدای باندې خاص کر د پروژان او دا ایکسپریس پاکستاني راخلاص کړي او دا مداران یې مدار کړي زبردست. نو ډېر لوی کمال یې کړی دی په خدای باندې کې دې ته راځي تفصیل کې سکول څه زمونږ د تلفون نور کوم څه پکار د جی پکار د پدې حوصله افزایی پکار ده چې دا یو ویش کسان پکې شهیدان شو کنه لکه اوس د ستا بچي وي هغه کراچۍ ته په ټرین کې ځي ولته کې دغه دهشتګرد یې راونیسي. بالکل ظلم دې تبعی ده. د دې خلکو مخنیوي پکار دي چې دغه شانې په اوسپنیزو لاسو باندې ونیسي او چې دا کوم نمبر خلاف دي دا متبع شان مدار کړي. ډیره مهرباني بالکل پکار ده چې ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه. او چې څوک یې ملګرتیا کوي زرشاله امین 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 ډیره زیاته مننه جی ډیره زیاته مننه. ګران اردوونکو دا د ملک سره سمون د امن سره خبره ده. دې وخت کې بدامني ده، بدامني په دغه پښتونخوا کې هم ده، بدامني چې کومه ده په بلوچستان کې هم ده. دې وخت کې پاک آرمي په میدان باندې جنگیږي او په فرنٹ لاین باندې دي. هغوی صاحب د قوم نه دغه اپیل کوي چې دغه شانتي ناسوري خلکو خو جواب کوي که نه موږ ته دوا کوي او د یو موټی کېدو ضرورت دی، نور هېڅ هم نشي کولی. نو داسې خلک دي چې ناسوري خلک دي. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دغه فاطر باب خیر دی جناب. متخی خیر دی جی. پروګرام خو تجربه دې چې و نو ورېدو ها والله خلک والله کامیاب ده. امین. هغه په پاکستان کې باندې ودی چې راپدې تنا په دې ته برباد شي. امین امین امین. او خدای په نور خیر کړي. امین. او چې امن شي کنه جی. صحیح. او ته کې چې اعلان کړه هغه څنګه تللی لس روپو هغه ټرین کې را روان دی را رسي بخا او چې کله مرو رسي چې اختر تیر شي نګریز په دیواله ته په وزیر اعظم هغه رو رسېدی، مریم نواز ورسېدی، ګلګیت بلوچستان هغه ورسېدی، د سند هغه ورسېدی، د بلوچستان هغه ورسېدی، خو زموږ د پښتونخوا د ایران رسېدی. او چې خبره کوو نو دا خلک وایي ستاسو سره بغض دی. لکه 12 کاله وشو د بغض هم څخه دي که نه 12 کاله حکومت یې وکړه په 12 کاله کې راته څه کارکردګي مو ښایه که نه چې کله د کارکردګۍ خبرې کوو نو بیا هم تاسو له غوسه درځي. نو زه ستاسو باندې اریان یم، زه دا ستاسو په دغه کې به د الیامین ګنډاپور نو د کېږي په خبر کې ښه سوچونه اجتماعي کې په خپل هم د خولې نه چوڼ نه شی ویستلی مونږ هم خبرو ته نه پرېږدی. دلته کې راشه څه څه نه دي روان قوم له چې څه ورکړي نو ښه نه ده. دوی به کمیږي ځان له خو تنخواګان هم زیاتوي، مراعات هم زیاتوي، پیدې هم ځان له زیاتوي، قوم له ولې نه زیاتوي؟ ولې څه چل دی؟ نو چې دغه خبرې کوو نو تاسو بیا دا وایه یاره دا خو ټوټان دی او دا دی. لکه ته څه ټوټه ته به ماله سره راکړي مړه ستا هغه لیډر به ماله سره راکړي. ستا هغه لیډر او ټول حکومت زه چیلنج کوم چې دا 11 ورځې تېرې شوې 400 کې ما څه تقسیم کړل که نه نو ما ته دا ټول امپیګانو امنیګانو او ستا د حکومت ما ته دومره سوخي چې د څومره خلکو زه وسیله شم. نن هم ما چې کم دی نو 180 زنانو ته الحمدلله پوټ پیکج ورکړی نن بس تر کمې 12 ورځې مو ورکړه دغه م وسو الحمدلله ښه په جار هم ورکو په کیمره باندې هم ورکو پټ پنه هم نه ورکو نه په چې احسان به هم کوو نه د چې احسان اخلو چې سم کوي الله پاک کوي انسان بس یو کار به سي. خو د خبرې مطلب هم دا دی چې صرف دغه بړستنو کې ناسه غلط کمنټس والا او بیا کنځلو والا او ردو بدو والا دې له تکړه راغلی او پرون یو کس ډېر سینیر کس وي کوم پراجیکټ یا یو پراجیکټ وروړو چې کنځلمار قوم یې پیدا که بس بې دلیله قوم یې پیدا که دا یو غټ پراجیکټ چې کوم دی نو دا دلته کې دې ته راغی نوري سم